اسه دا خلک به په کوم سترګو باندې خدای پاک ته مخامخ کیږي او دای به الله له جواب ورکړي ول خدای پاک په دینه د دې باره کې تاسو نه کوي ډیره د افسوس خبره ده چې دا شانت خلک هم په اشرف المخلوقات کې او بیا په مسلمانانو کې حسابيږي هغه یو مسلمان بل مسلمان سره جنگول سکے چې اوس بے زبانم یو بل سره جنگي زمانم چې دا بے زبان دي د تاسو په خپل باندې اسم نشو ویلې ولې دې تاسو کولو والا سوکشته او کله دې هزار ولې نقطاشته چې زایل باران شي او یقینا څوک چې ولې دي نو غي زایل نه راځي یو ورور ته دا ویډیو راولېګل چې په دې باندې الیاس خان ته خبرو کما وته واقعي په دې باندې بس ضرور خبرې کوم ځکه چې دا زما فرض دي ځکه چې الله پاک موږ نه د دې تاسو کوي چې په یو ځای کې ظلم کیږي تاسو د ظلم خلاف आवाज ولې نه راوچتو ټول ناول خو تاسو دا ویډیو ګورئ او زیات نه زیات شیر کوي کې دې چې زما په یو څو خبرو باندې دا شانت خلک چې څوک دا ظلم کوي هغه دې ظلم نه واوري او هغه دا ظلم پری دي دا ویډیو زیات نه زیات شیر کوي چې دا شانت خلکو ته دا ویډیو ورسي بیا راځم بیا یو څو خبرې کوم څنګه چې کتونکو تاسو دا ویډیو وکړه یقینا چې دی ویډیو کتو سره بعد هر یو مسلمان روز زړه په درد کړي یقینا چې دا ویډیو ما وکړه زما زړه په ډیر زیات درد وکړو او دا مانه برداشت نشو قدرمنو ډیر خلک دا شانتي چې غي چرګان جنگي غي سپي جنگي څوک نو اړزان جنگي دا یو ظلم دی دا یو زیاتې دی او څوک چې دا کار کوي نو غي یزیدان دي حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زناورانو په معاملې کې بس تاسو خدای پاک باقاعده تپوس کوي د دې په ټیم باندې خوراک ورکول د دې خیال ساتل د دې خصمانه کول بیا په بل حدیث کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په زناورانو باندې تجربه مو کوي په دې باندې تیراندازي مو کوي د زناورانو غوګونه مو کټ کوي د زناورانو سترګې مو باسي او څوک چې دا کار کوي زموږ خوږ نبی په دا شان د خلکو باندې لعنت فرمایي دا خو ډیر زیات ظلم دی دا خو ډیر زیات زیاتې دی تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ ک یو انسان چې بل انسان سره جنگ کوي او څوک د خلاصول ني او هغه یو بل وਹੀ او هغه خوښ ډیر زیات نو تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ چې دا هغه زخم به څومره درد کوي هغه به څومره تنګي د انسان چې یو ګوته خوښي تاسو ته چې هغه څومره په تکلیف کې هغه ته څومره درد ملاويږي هغه څومره تنګي بیا دا چرګان تاسو یو بل سره جنگوي او په دې باندې شرطونه کړئ سپي یو بل سره جنگوي په دې باندې شرطونه کړئ او بیا په دې باندې تاسو پیسې اخلئ تاسو په خپل غریوان کې وګورئ چې دا تاسو خو کوی او غلا تاسو بد کوی او آیا د دې ګناه څومره ده او بیا کتونکو دا خلک بیا په دې باندې فخر هم کوي په سوشل میډیا باندې بیا تصویران ورکوي مړ چرګ به پروتي مړ سپی به پروتي هغه رسم یو ویډیو کته هغه تم یو ورور راولېګل چې یو سپی بل په سپی باندې ورشي جنگي نو ډایرکټ مړی نه ونیسي خلای پیخي یا سپی په ځای باندې مړ شي ما ته وی ته په دې باندې خبرو کا ما وته زب په سس باندې خبرې کوم یار بس الله پاک دا شان د خلکو له فوه ورکی څنګه چې ډیره زیاته ګرانه ده زما خو پیغام دی زه به ان شاء الله کوشش کوم چې زه خو میسج ورکم یو خو پیغام ورکم بیا عمل کول نه کول بیا د دې کار دی اوسم تاسو سره وخت اوسم تاسو سره ټیم شته چې چا چرګان جنگولي چا سپي جنگولي چا نورزان جنگولي د دینه توبهګار شي الله پاک به تاسو معاف کړي کوم ګناګار يم د هر انسان نه ګناه کیږي او یو انسان چې ګناه نه کوي هغه خو بیا انسان نشه هغه بیا فرشته شو ګناه د هر چا نه کیږي او کم از کم تاسو ظلم مو کوي دا شان دي زیاتې مو کوي الله پاک په موږ نه دې تاسو کوي او کم خلک چې دا ویني او د دینه مزاخلي په خلکو باندې الله پاک لعنت ورایي چې په کم محفل کې دا جنگيږي په هغه محفل باندې لعنت وريږي او یقینا چې دا ظلم تاسو کوی نه دغه خلاف आवाज تاسو اوچتوي د کتونکو زیات نصيحت او زما دا نن ویډیو شیر کړئ کې دې چې تاسو په یو شیر باندې سوکو د دې کار نه منشي او هغه توبهګار شي
تر راتلونکي ویډیو پورې علي عباس یوسفزی یاد ساتئ او خاص کر کدونکو په دواګانو کې مې ډېر زیات یاد ساتئ ځکه چې بیمار یم نو دوا راته کوی چې الله پاک راته شفا راکړي او زما کوشش همیش دغه دی چې زه دا شانتې ظلم دا شانتې جبر خلاف راپاسم او اواز یې راوچت کم کیدای شي چې زما په یو میسج زما په دې خبرو باندې یو ورور دا ظلم بس کړي. والسلام. خوشحاله خان آباد اوسئ. علي عباس یوسفزی په دواګانو کې یاد ساتئ. والسلام.